السلام علیکم. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم باندې درود او سلام. حضور صلی الله علیه وسلم باندې د ختم نبوت سلسله چې دا هغه ختمه شوې ده او دینه بعد چې څوک هم دغه دعوه کوي ابذلیل کېږي. بره د تصویر کې تاسو ګورئ دا یو کس دی او د دې تعلق چې دی د افریقي ملک غانا سره دی او دا خپل ځان ته وایي ابینو، یعنی دا وایي دی یو دعوه کړې وه د دسمبر نه مخکې دی یو کشتۍ جوړه کړې وه چې یاره به 25 دسمبر باندې به په ټوله دنیا باندې به طوفان راځي. د نوح علیه السلام نقل یې کول وایي په ټوله دنیا باندې به طوفان راځي او هغه کسان به بچ کېږي چې څوک دې کشتۍ ته راورسي. نو دیم د حضرت نوح علیه السلام پرنګ پیښې کولې او دغه دعوې کوله. نو د دې باندې د افریقي ډیرو خلکو هغې په یقین وکړو او خپل مال او جایداد وغیره خرڅ کړو او دغه کشتیانو کې خپل ځایونه واغستو. نو دې باندې ډیرو خلکو چې دی د افریقي هغه په یقین کړی خو بهرحال الله تعالی هغه کس رسوا کوي، ذلیله کوي څوک چې د نبوت دعوه کوي، ځکه چې د نبوت سلسله په حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم باندې ختمه شوې ده او څوک چې د دین انکار کوي هغه کافر دی. نو دې کس چې دی ځان ته ابینو ویل او ویل چې مطلب په عام الفاظو کې به ووایو چې د نوح ثانی یې ځان ته ویل چې زم د نوح علیه السلام پرنګ چې دی دا پیشګویي کوم چې په 25 دسمبر باندې به یو طوفان راځي او دا ټوله دنیا به چې دی هغه به تباه کېږي. نو کم عقل خلک شته، کم علم خلک شته، جاهل خلک شته. نو د افریقي داسې خلک چې هغې ته په دغه جهالت کې مبتلا وو نو هغوی په دې باندې یقین وکړو او دغې کسانو چې دی یقین وکړو چې یاره دا دنیا به ختمیږي او دې داسې څه خبرې کړې وې چې دې خلکو ته دا د اطمینان کې اخیستي وو او څه پیشګویي یې داسې کړې وه چې هغې هغوی ته ښولې وه چې یاره دا پیشګویي ما کړې ده او دا دغه رنګ صحیح ثابت شوې ده. نو په دغه سلسله کې د خلکو اعتماد یې اخیستی او خلکو یې ځان سره کړي او یو جمع غفیر یې ځان سره چې دی هغه جمع کړی او دا دعوه یې کړې وه چې په 25 دسمبر باندې به بیا په دنیا باندې سیلاب راځي او دغه رنګ کشتیانې جوړې کړې وې.